زما دې د خدای په ذات قسمی چې یو ځل الله ویل دا د دواړو جانو د نعمتونو نه بهتر دی. یو ځل الله، اوس ته به دا وایې چې یو ځل الله ویل د دواړو جانو د نعمتونو نه بهتر دی، نو موږ له دنیا کې د الله په عوض کې اسم نه ملاویږي او نه ښکاري راته. نو حضرت فرمایي چې د یو ځل الله ویلو په عوض کې او په بدل کې چې څه به ملاویږي، نو چې ستا سترګې پټې شي نو ته به هغه انبارونه بیا وګورې چې خدای به درته ښیي چې دا هغه اجرونه دي چې تا په دنیا کې یو ځل الله ویلی. عزیزانو د یو ځل الله ویلو برکت دا دی که یو سړي ټول عمر مونځ نه یې کړی، حج نه یې کړی، زکات یې نه یې ورکړی، د دنیا پلیت او مرداري او مړ شو، مولیان پې راټول شو چې وروره جنازه یې نه کېږي. ولې؟ دا چا په مونځ نه دی لیدلی، داسې کېږي که علما لیکي چې سړی پروت دی ټول عمر یې مونځ او دس حج روجه دا نه دي کړي، جنازه یې نه کېږي. علما لیکي چې که داسې یو ګواه پیدا شو چې هغه دا ووایي چې ما د ده د خولې نه هسې بې اختیاره د الله نوم اورېدلی نو هم جنازه کېږي. تاسو خیال راغی؟ د یو ځلې الله ویلو دنیا کې لوی برکت وګوره چې عظیمه رسوایي او شرمندګي ټټل شوه. نو یو ځل الله ویل ایو بزرګو ټوله شپه به لګیاو الله 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 الله. یو شپه په جذبه کې راغی وی الله، زار وخت ویم چې الله الله الله، تا یو ورځ مونږ چې زما بنده زه دایمه، ځکه چې د اولیاء الله خدای سره خاص مکان، خدای له چې قرب پیدا کړي نو بیا به د خدای خاص خیال ساتي. نو چې دا ټکی په جذبه کې وي چې یا الله زما بیړي غرقه شو په الله الله ویلو، تا یو ورځ مونږ چې زما بنده زه دایم، نستا بنده خو یم که نه؟ اے زما بنده دا ستا الله ویل چې دی دا زما لبیک دی. ته چې الله ووایې نو زه تا ته وایم چې لبیک اے زما بنده زه درته حاضر ولاړ یم، وایه څه غواړې چې درکړم. ستا څه خیال دی چې تا الله الله کې نو زه تا نه غافل یم یا زه تا نه بېغمه یم؟ چې تا الله ووایې زه درته لبیک ویم. تاسو